الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في سبيل الله او هاغ خلق چې هجرت کی د الله په لار کې ثم قتلوا یا شهیدان شي او ماتوا یا عازیان راشي او په خپل مرګ وفات شي ليرزقنهم الله رزقا حسنا الله بدیل روزي ورکی روزي ډیر خولي وان الله له خير الرازقين بشک الله پاک غور روزي ورکون کې دی لا يدخلنهم مدخلا يرضونه دی لبزه ورکی د ملمستیا داسې ځای چې دی پی راځي وان الله لعليم حليم بشک الله پاک پویا او نرمی کون کې دی ذالک پدی وجبان دی ومن عاقب چا سره چې زیات چا چې بدل واغست بمثل ما عوقب به ثم زیاتی چې وسره شوی ثم بغي عليه او بیا په د باندې دوباره ظلم شو لا ينصرنه الله به وسره مدد کی ان الله بشک الله غفور بشک معافی کون کی او بخون کی دی منګه سوره حج کې چې د کله نه شروع کړی و نو موږ دا خبره واضحه کړې وه چې چونکې دا صورت مختلف دی څه پکې مکی آیاتونه دي څه مدني دي او څه د لارې دي نو په دې کې د وحدانیت د الله د توحید هم ذکر دی د رسالت هم ذکر دی بل په دې کې د شرکیاتو نه د بچو هم ذکر دی د ذموارو نه د بچو هم ذکر دی منګ لاول نه پدې کې د الله د توحید خبره وکړه چې د شرک نه موږ څنګه بچ کیږو بیا مو د رسالت خبره پکې وکړه چې الله پاک د شرک د خاتمې د پاره خپل پیغمبر را لېږلی دی او هغه څنګه پیغامات وروړي دي بیا پکې موږ شرک لفظي او شرک عملی او شرک جلی او شرک خفي دا پکې وایي پدې کې د شرک لفظي او شرک عملی چې کوم دی دا شرک خفي او شرک مخفی یا چې وته یا شرک جلی چې وته وي دا د دې قسم دی یعنی یو شرک عملی دی شرک عملی دی ته وي چې ته د الله پاک سره بالکل بل څوک ډایرکټ شریک یعنی ته بت سجده کې تو سره عیسی علیہ السلام یا تو سره عزیر علیہ السلام یا وسره فرشتي یا وسره بل څوک شریک دی ته شرک عملی وي یو شرک لفظي دی چې کوم صفات الله لره شامل دي ته هغه صفات باندې د الله نه علاوه بل څوک راغواړي یعنی الله پاک وی د انسان د هر یو کار ذمہوار زما زما د حکم نه بغیر انسان یو کاروم نشي کولی اته وی د پلان کیم ذمہوار دی د دې ذمہوار دی د دې ذمہوار دی د دې ذمہوار دی د ته شرک لفظي وی نو دا شرک جلی او شرک خفیم دغه دی جلی دی ته وای چې ته الله سره څوک ډایرک شریک وګڼي بت ته سجده وکړي انسان ته سجده وکړي یا سره شریک وګڼي او خفي دار چې ته د الله په صفاتو کې بل څوک را شامل کی هغه صفت د الله او ته ډایرک بل چاله ثابت کی یعنی د پیدا کولو صفت د الله او ته دا پلان کې بابا یې ذمہوار دی اره بس یلته کې څوک ورشي او ځانګول ډیکور کی بس الله ولا اولاد ورکي مثلا نو دا هغه شرک لفظي او شرک خفي دی ته وي نو چونکه مخکې دې ذکر وشو الله پاک دا غینه پس د جهاد ذکر وکړو ځکه چې الله وی د دې سيزونو خلاف جهاد پکار دی دا اسی نه ختمي دا د خلی په وینا نه ختمي چې د یو سړی او نظریه یو عقیده نو هغه د خلی په وینا باندې نه ختميږي هغه شیطان دوره مضبوط کړي چې بیا په هغه پسې جهاد پکار دی نو جهاد بیا په دوه قسمه دی یو جهاد چې کوم دی هغه د استقامت جهاد دی چې ته په خپل عقیده مستقل ودرېږي او په خپل عقیده کې د پاراګران شي اصل ته دغه پشان شي ایو بیا جهاد به سويف دی چې تور پسې تور راوالی نو الله پاک لاول د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تقریبا او یا کرتا په مکی زندگی کې اوې چې نه تاسو جهاد به سويف مګوي دا کیدی جهاد وکي ګرځي به مسلمانانو باندې به اندازې ظلم التکیدو په مکه کې لیکن الله پاک جهاد به سويف ذکر په مکه کې اغلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له اجازت نه ورکو نه چې کله به صحابه وي
یاره حضور دې سره خو جهاد پکار دی. الله به وي دې ته ووایه چې ما یادوي زما ذکر او اذکار کوي عبادت کوي چې د دې عقیدې مکمل شي د دې عقیدې کلکې شي. نو چې کله د یو سړي عقیده کلکه شي د هغه نظریه کلکه شي هغه کنسپټ باندې پوه شي نو بیا پس د هغې نه هغه تورم راځي او هغه وینم تویي. نو الله پاک اویا کرته مسلمانان منې کړه. نو چې کله د مکې نه مسلمانان راووته نو مسلمانان دوره مضبوط شوي وو چې بیا هغې جهاد بالسیف ته تیار ولې د هغې د تیارۍ وجه څه وه ځکه چې هلته کې الله پاک د هجرت حکم وکړو والذین هاجروا فی سبیل الله او هجرت دا ډېر ګران کار دی. ولې ګران کار دی؟ یو سړی چې خپل کلی کور پرېږدي د هغه طاقت ختمیږي بل ځای کې هغه نوې رشتې جوړوي نوې دوستۍ کوي نو په دې وجه باندې د هغه طاقت ختمیږي نو هغه سړی هغه وځي هجرت کوي چې د هغه په الله عقیده مکملي چې دا تعلقونه دا دوستۍ او دا طاقت خو الله جوړوي. نو که چېرې ما له دلته کې راکړی نو که زه د الله د دین دپاره هجرت وکړم نو ماله به هلته هم الله طاقت جوړوي د هغه عقیده مضبوطه شي. دا هجرت چې الله راولي دا د دې دپاره راولي چې د دې انسان دا عقیده د انسان نه اوچته شي. دې چې دلته په خپلو خپلوانو کې وو په مکه کې وو مسلمانان الله ورته وایي نه 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 دې ته ښه پته وه چې دلته زموږ خاندان دی خاندان به راسره ودرېږي خو الله پاک د هغې عقیده مضبوطوله چې نه دا ستاسو د خاندان کار نه دی دا په الله پاک باندې د عقیدې کار دی. نو چې کله هغه عقیده هم الله پاک هغې بلکل چې کوم دی نه هغه سرې ترې نه جوړ کړو چې هجرت یې وکړو او د هغې د عقیده ختم شو چې بھائی دلته خو زموږ اوس څوک نشته الله ورته وایي جهاد وکړي. ولې د هغې مکمل یقین راغلی و چې بھائی دا ټول هر څه چې کوي الله دی موږ خو دلته خپل محنت وکړو او د هغه محنت نه باوجود الله پاک چې کوم دی نو مونږ وازمایلو مونږ خپل کلی کور پرېښودو دا ټول طاقتونه د الله په لاس کې دي. الله چې څه کوي نو هغه به کوي چې مونږ الله باندې اعتماد وکړو الله پاک به مونږ له د هغې ښکلې بدله راکوي. نو په دې وجه الله پاک ورته ووایي چې بھائی د دقه الله د احکاماتو دپاره لکه څنګه چې تاسو ته د جهاد حکم وشو جهاد کې لومبنی قدم چې دی هغه د هجرت دی چې هجرت وشو ستا په الله عقیده مکمل شو دلته خو زما نور څوک نشته صرف یو الله مې پاتې دی او الله پاک که چېرې زه د هلته نه په خیر راوباسلم نو الله پاک ما په هغې باندې بیا په خیر سره بوتلیم شي چې زه دې نه هغه خپل هر څه چې کوم دی نو هغه د ظلم بدل دی نه والم زه هغې عقیدې ته جوړ کړم. نو په دې وجه الله پاک دلته کې چې کوم حکم راولېږو نو د هغې نه مقصد دا و چې مسلمانانو ته یې دا خبرداری ورکړه چې بس اوسه پورې چې څه کافرانو وکړو ویې کړو اوس چې کوم دی نو تاسو ورو ځان تیار کړئ هغه عقیدې ته چې کومه ستاسو مضبوطه شوه چې په الله باندې جوړه شوه نو ځکه ورته الله پاک وایي چې والذین هاجروا فی سبیل الله. خفه کېږئ مه که چېرې تاسو دوی وشړلی ویې باسلی هغه خلک چې هغوی هجرت کوي د الله په لار کې ثم قتلو بیا هغوی شهیدان شو هغوی هجرت کوي او هغوی شهیدان شو. ولې هجرت چې کوي خو د جهاد د تیاري دپاره یې کوي هغوی باندې جهاد راغی شهیدان شو او ماتو یا هغوی په خپل کټ بستره کې وفات شو هغه وخت کې غازیان رالو او په خپل کټ بستره کې وفات شو لیرزقنهم الله رزقا حسنا الله پاک به ورله ښکلي روزي ورکړي. پیغمبر علیهم الصلاة والسلام یو صحابي دی حضرت عسال رضی الله تعالی عنه هغه د مدني زندګۍ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لراغی هیڅ هم ورسره نه یو څادر یې په اوږو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي عساله څه لرالې هغه ورته وایي حضور طالب کېږم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې د الله د دین طالب کېږي که نه بله غنیمتونه په دې کې پراته دي ته به نه غواړې او تاله به راځي خلک به ورپسې ځان کړی تاله به فري راځي ته چې څه دم لاس اچې الله پاک به تاله پای کې کامیابي درکوي. ته چې نیک عمل طرف ته ځې الله پاک به د خلکو په زړونو کې ستا عزت او درجه اوچتوي. په دې وجه الله پاک وایي مراغما کثیره غنیمتونه دي پکې ډېر چې د الله د دین دپاره ته ووتې چې تا دنیا خوږ څیز د الله د دین دپاره پرېښودو نو الله وایي د هغه ښکلو ښکلو رزقونو نه تاسو ووتې
دا هغه ښکلې زندګۍ نه ووتې هغه خپله خاریم په لته وواله د الله د دین دپاره نو لیرزقنهم الله رزقا حسنا الله به دله ښکلې روزي درکړي وان الله لهو خیر الرازقین بېشکه الله پاک غوره روزي ورکوونکی دی انسان ستا عقیده مکمله شوه اوس ګوره چې الله د سره څه کوي او هغه څه دی لیدخلنهم مدخلا یرضونه تا به داخل کي الله پاک زید ملمستیا ته چې ته به پکې راځي چې هغه څه دی هغه جنت دی وان الله لعلیم حلیم بېشکه الله پاک پویه دی او نرمي کوونکی دی الله پاک ته دی هر څه پته را د دې مثال داسې دی چې یو انسان هغه د نیکۍ کار کوي او د الله د خاص د الله د ذات دپاره هغه چې کوم دی یو نیک عمل کوي لکه څنګه چې الله پاک دلته کې ووی نو د هغه مثال د هغه سړي دی چې کله هغه چې کوم دی نو قبر کې کېښودی شي او دا فرشتې ول راشي فرشتې ورته وایي یاره ستا خو نیکۍ سو دي او بدې دې اټن مې دي نیکۍ دې سو دي بدې دې اټن مې دي یعنې نیکۍ دې سیوا دي او بدې دې کمې دي مقصد دا دی ته کامیاب یې دې به سم خوشحاله شي ولی سړی چې پاس شي د اول نه پې د پاس اواز وکړي څومره ډېر خوشحالي دی به ورته وایي ښه هغوی به ورته وایي او بلکل بس ستا خو چې کوم دی نو دوه نیکۍ دې سیوا دي دا دوه نیکۍ هم بلا شي دي خو چې فرشتې ترې نه پاسي دغه وخت کې به واپس راشي ده ته به یاره یو کار وشو ستا خو دا ګناهونه ناڅاپه زرو ته ورسېدو او هغه نیکۍ دې په اټن مې باندې پاتې شوې د ده بس هم دا دماغ ډز وکړي دغه ځای کې دی به ورته وایي زه خو ستاسو په مخکې مړ یم پروت یم زما خو چې څه عمل و عمل مې بند شوی دی نوی عمل زما د کوم ځای نه راغی چې ما پسې ډایرکټ بدې سیوا شوي فرشتې به ورته وایي مثل تو مثلا فرشتې به ورته وایي دا چې مونږ وایو الله پاک وایي چا چې د نیکۍ دعوت ورکو نیکي به ورپسې ځي او چا چې د بدۍ دعوت ورکو بدي به ورپسې ځي هغوی به ورته وایي یاره تا په فیسبوک یو پوسټ ورکړو نن به مونږ داسې مثال ورکړو او هغه پوسټ د څه د ګناو مثل تو مثلا تا یو ویډیو شیر کړی و تا یو ګانه شیر کړی وه تا یو تصویر شیر کړی تا چاله د بدۍ مخه ورکړې وه تا په یو عالم پسې خبره کړې وه په دین پسې دې خبره کړې وه تا دین ته سپک کتلی و داسې یو پوسټ دې شیر کړی و کتلی دې ورته نه و ډایرکټ دې ورویشتی نو تا بیا ډیلیټ کو خو چې بل ته رسېده نه هغه د خپل ویوز د سیوا کولو دپاره چېرې زما اکاونټ د به پسې راشي هغه خورو د اخر دا دوره خور شو چې د هغې هغه صدقې جاریه اوس په تا پسې راورسېده بس تا په ځای د دې چې ستا هغه نیکۍ سیوا شي ستا ګناه هغه زرو ته وختل نو یا بس هم تړته کېږي چې خدای پاکه دا را سره لا کم کار شو ولې دا خو موږ څه ګڼو نه که نه موږ خو بس په پټو سترګو باندې بس راشه دا چې کوم دی د ملا خلاف دی د طالب خلاف دی د دین خلاف دی او زما د لیډر په حق کې دی بس وله بل یو کس دی چې هغه ته چې کوم دی نو د هغه به نیکۍ هغه 50 او ګناهونه به یې سلي فرشتې به ورته وایي بس ته خو لړۍ برباد شي ستا خو صرف 50 نیکۍ دي او 100 ګناهونه دي اب وایي ډېر سخت خفه شي خو چې فرشتې کله د قبر نه وځي واپس به راشي هغه ته به وایي یاره عجیبه غونته کار وشو تا پسې خو اکاونټ کولاو شوی دی یو به خوشحاله شي د څه اکاونټ زه خو په قبر کې ما زما خو عمل بند دی ورته به وایي نه ستا یو بچی د مدرسې ته لیږلی و هغه هلته کې د دین علم کړی دی هغه نن چاته د الله دین ورسو دعوت یې ورکو د هغه نه طالبان فارغ شو هغه ختم وکړو هغه خلکو له د نیکۍ دعوتونه ورکړه او هغه خلکو هغه چې کوم دی نو خپل مثل تو مثلا مقتدیانو ته د دین مسلې وښولې تا پسې هغه نیک عمل هغه راورسېد دې بس هم خوشحاله شي یاره مال الله زندګي راکړې او ما یو څو زامن نورم مدرسې ته ولېږلې ما یو څو زامن نورم دین پسې کړی ما په یو څو نور باندې هم قرآن زده کړی چې هغې بل چا ته قرآن وښوي ما یو څو نور هم نیک عمله کړي جومات ته مې راوستل په ځای د دې چې زه ول په اډوغم غرض نه کوم ما جومات ته راوستل د ځان دپاره مې راوستل نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام
دغه خلک چې کوم دی چې هغې د نیکۍ دپاره یو څیز هغه په دنیا کې پرېښی دی لیدخلنهم مدخلا یردونه داسې مېلمستیا به ورکړم چې هغوی به پرې راځي کول زما کار دی. الله وی ذالک دغه وجه ده چې ما په تاسو باندې څه وجه ده دا جهاد او دا هجرت می چې در باندې لازم کو په څه وجه مې لازم کو ځکه چې ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لینصرنه الله چا چې خپل بدل واغست د ظلم یو ظالم په ظلم کړی دی او بدل یې واغست لکه څنګه چې مسلمانانو باندې په مکی زندګۍ کې ظلمونه وشو او مسلمانانو یې بدر کې بدل واغست نو بیا ثم بغي عليه په هغه باندې بیا ظلم وشو هغه دشمن په بیا راوچت شو او هغه سره بیا جګړه وکړه لکه څنګه چې هغوی په احد کې راله الله وی لینصرنه الله دی خو مخکې مظلوم و نو ده خو د ظلم بدل اخیستی دی نو ده سره تو باره ولې ظلم کې الله وی ده سره به زه امداد وکړم او داسې امداد به سره وکړم چې همیشه دپاره به یاد ساتي دی او د دشمن به یاد ساتي لکه څنګه چې مسلمانانو بالکل د کافرانو هغه کله قمه کړه الله وی چا سره چې ظلم وشو هغه ته چې کوم دی نو ما حق ورکړی دی چې هغه د ظلم بدل والي خو که ظالم ورسره بیا ظلم وکړو نو بیا به یې هغه بدل نه لي بیا به یې وله زه بدللم ان الله لغفور غفور بېشکه الله معافي کوونکی او بخونکی دی خو چې کله د انسان عقیده محکمه شي او انسان الله له توجه ورکړي. بسم الله الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی سبیل الله هغه کسان چې هجرت کوي په لار د الله کې ثم قتلوا بیا یا قتل شي او ماتو یا غازیان شي په خپل مرګ وفات شي لیرزقنهم الله رزقا حسنا الله به ورله نیکه روزي ورکړي جنت ته وان الله لهو خیر الرازقین بېشکه الله پاک غوره رزق ورکوونکی دی لیدخلنهم مدخلا یرضونه الله به ورله مېلمستیا ورکړي داسې چې دی پرې راځي وان الله لعلیم حلیم بېشکه الله پاک پوهه دی او نرمي کوونکی دی ذالک په دې وجه باندې ومن عاقب چا چې بدل واغست بمثل ما عوقب به څومره چې ده ته ظلم شوی و ثم بغي علیه بیا ظالم په ده باندې زیاتې وکړو لینصرنه الله اوس به وله الله بدللی ان الله بېشکه الله لغفور غفور معافي کوونکی او